تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم سیرت چې موږ مخکې هم ویلو او ان شاء الله بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت باندې دوباره شروع کوو او مسلمانانو لپاره مؤمنانو لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت پوهه او د سیرت زده کړه دا د مؤمن لپاره یو اهمه فریضه او د هغه لپاره یو ضرورت دی. د خپل نبي د حالاتو نه خبر شي، زموږ د نبي ژوند څنګه تېر شوی د الله رسول په زندګۍ کې کوم اخلاقیات او کوم عبادات او معاشرتي ژوند یې څنګه و، معاملات یې څنګه و، گفتگو یې څنګه وه، خلکو سره رویه څنګه وه او چې امت په هغې باندې عمل وکړي. د دې وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت پوهه او زده کړه پکار ده. احاطه ګرانه ده په ټولو خبرو د نبي علیه الصلاة والسلام چې په هره موضوع باندې یو لویه گفتګو کوه ډېره ګرانه وي، ځکه د الله د نبي په سیرت باندې د څومره خلکو لیکل کړي دي هغه ټول سیرت نګارو په آخر کې ویلي چې بس زما وس دا و او د ټولو سیرت ټولو پهلوګانو باندې د بحث نه شم کولی. او د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت داسې دی چونکې د هغه د قیامته پورې ټول عالم دپاره پیغمبر و. د زندګۍ هر اړخ د هغه په زندګۍ هر اړخ د هغه په سیرت نشته دی. د عیسی علیه السلام متعلق که څوک سیرت وایي، د عیسی علیه السلام په زندګۍ کې جهاد نشته، هجرت نشته، واده نشته، بیبیانې نشته، بچي نشته، حکومت نشته، قضاوت نشته. د عیسی علیه السلام سیرت ډېر محدود دی. دغه شان د موسی علیه السلام په زندګۍ کې هره پهلو باندې بحث نشته. د څومره پیغمبران چې د هغوی په خاص پهلوګانو باندې یعنی قرآن شریف هم تذکره کړې ده، دنیا په زندګۍ کې په تاریخ کې د هغې تذکره ده. د نبي علیه السلام په ټولو پیغمبرانو کې آخري واحد پیغمبر دی چې د هغه د زندګۍ په هر اړخ باندې چې هغه ګوري د هغه په سیرت کې هغه موجود دی. د واده خبرې هم شته او د بچو خبرې هم شته، قضاوت خبرې هم شته، د عدالت خبرې هم شته، د حکومت هم خبرې شته، اخلاقیات هم شته، عبادات هم شته، معاملات هم شته چې د زندګۍ کم اړخ ته ځي د نبي علیه السلام د زندګۍ هره پهلو په سیرت کې موجود ده او هره پهلو کې د امت لپاره رهنمایي ده او مؤمنانو ته یو وسعت والا او پراخۍ والا دین ښودنه ده. ځکه چې ځینې خلک رهبانیت طرف ته لاړ شي، لکه د عیسی علیه السلام امت رهبانیت طرف ته لاړو ځکه د هغه په زندګۍ کې رهبانیت و، نورو پهلوګانې داسې نه وي. بس خلک لاړل غارونو کې کېناستل، رهبانیت طرف ته خلک لاړل او محدود شو هغه خلک. د نبي علیه السلام خلک معاشرت طرف ته راویستي دي، اخلاقیاتو طرف ته راویستي دي. د نبي علیه السلام سیرت چې دی یو جامع سیرت دی. بیا زموږ په دې معاشرې کې داسې کېږي چې یو د نبي علیه السلام صورت دی، یو سیرت دی. موږ خلک صورت بیانو، سیرت نه بیانو. د صورت معنا د نبي علیه السلام شکل او صورت. د نبي علیه السلام مخ مبارک څنګه و، د هغه رنګ مبارک څنګه و، د هغه یخته مبارک څنګه و او د هغه سترګې مبارک څنګه وي، د هغه قد مبارک څنګه و. دا خلک باید د صورت د نبي علیه السلام وایي. دا هم بیانول پکار دي، خو داسې دی چې هغه د الله د رسول د ذات مبارک سره تعلق ساتي. موږ خپله پوزه د هغه په شانتې نه جوړوو چې الله مې څنګه پوزه جوړه کړې هغه شان کوي. زموږ چې څومره قد وي هماغه شان کوي، موږ خپل قد هغه ته نه شو رسولی.
او دغه شانتي د نبی علیه السلام د سترګو یو خپل رنګ او خپل سترګو رنګ هغه ته نشو رسولی که په دې کې زموږ اوس نه رسېږي. داسې ده چې صورت د نبی علیه السلام دومره وه چې ډېر انتهایي خوبصورته او بعروبه الله پاک نبی علیه السلام ته صورت او شکل مبارک ورکړی و. دغه شان د یختو حوالې سره د نبی علیه السلام جسم حوالې سره زیات طور خلک په هغې باندې بحث وکړي، نور کردار د هغې نه خپل نور شیزونه د هغه نه زده نه کړی شي. بنیادي طور د مؤمن دپاره او مسلمان دپاره سیرت د نبی علیه السلام کردار د هغه زندګۍ د بچپن د پیدایش نه واله تر دنیا رحلته پورې دې ټولې زندګۍ ته سیرت النبي وایي. داسې ده چې انشاءالله کوشش به کوو چې د هغې مخکیني لږ زیات تفصیلات کې ووایو او زیاته ګفتګو باندې وکړو. تقریبا داسې 10 منټه 15 منټه به هر سهار مانځه نه پس کوشش کوو روغ جوړ انشاءالله د نبي علیه السلام سیرت به ووایو. او د دې وینا ځکه ضرور ده د دې کې به کله ناکله به سیرت النبي کې خبرې راشي چې زموږ خلاف زما خلاف ده. لکه کېدای زما په زندګي کې د الله د رسول د سیرت خلاف نو ما ته به سیرت النبي وایي ګوره که ځان ټیکه ځکه ته د نبي علیه السلام په مسله باندې ناست دی او ته ځان ته وارث الانبیا وایې ته ټیک کا. کله به امیر صاحب راګیرې چې امیر صاحب و ته ځان ټیک کا. کله به حاجي صاحب راګیرې حاجي صاحب تا ته وایم، کله به ډاکټر صاحب ته وایي، کله به انجینیر ته وایي، کله دکاندار ته وایي، کله یو عام مسلمان ته وایي. هر چا دپاره د سیرت د وینا ده رهنمایي ده ورله. نو سیرت النبي چې دی دا زده کړه پکار ده او چې کوم خلک د سیرت النبي زده کړه کوي تعلق ورسره ساتي دا به انسان په زندګۍ کې یو خاص خیر او برکت دا موږ د خپل آخرت د ګټې دپاره وایو. بنیادي مقصد زموږ د دې دا دی چې الله د نبي سیرت زده کړو عمل وکړو نو الله راضي شو د آخرت ګټه راکړي. نور څه مقصد نشته او نه د دې نه په مقتدیانو کې شاباس غواړو نه څه پیسې غواړم نه څه بله خبره غواړم او داسې د سیرت النبي مخکې ما ویلې کل کر به وایم او کله ناکله به ټول راګېرېږي کله پکې یو کس راګېري کله پکې بل کس راګېري. نو زه په سیرت کې بیا خبره کوم خو بیا یو خاص خپلو حالاتو ته راځم ګورئ زموږ حالات د سیرت دا خلاف د ځینې خلکو طبیعتونه لږ بوج دی خو ما ته ویل بس کله به ما ته وي کله به تا ته وي خو په دې باندې نه او دې له وخت ورکول پکار دي چې موږ سهار مانځه له راشو که نه بیا چې ایټم بم خو نه جوړ ایټم بم قدیر خان جوړ کړی چې کور ته لاړ شو او نه غوري میزایل جوړولی شو او نه څه بل جهاد کولی شو او هغه کټ جهاد یې سړی کټ ته پرېږدو بیا دومره اوږده شپه تېره شي نو خیر 11-15 منټې د نبي علیه السلام سیرت لمګور کړو چې هغې نه څه نڅا اورېدل وکړو. او زما کوشش دی چې انشاءالله دا زه ریکارډ کوم په دې باندې او د دې یو خاص سیډي جوړ کړو دا په هوا کې دا خبرې لاړې نه شي او دا موږ بیا اورېدلی هم شو د کیسټو په شکل کې سیډیانو په شکل کې دا موږ بیا اورېدلی شو دا موږ بل چا ته هم ورکولی شو بیا اورېدلی شو. د دې فایده به دا وي چې زموږ بیګانو بچیانو نه د نورو خرافاتو نه په دې طریقه باندې دا خلک رابچ کړلی شو. دا سره چې د سیرت النبي انشاءالله وینا به باقاعده سبا نه آغاز په هغې باندې کوو شروع به کوو او نه په قرآن شریف کې الله تعالی په 3 مقاماتو کې ویلي چې الله تعالی هغه ذات دی چې لېږلی دی خپل پیغمبر په دین حق سره حق دین یې وله ورکړی و په هدایت سره اولاو رهنمایي اولاو هدایت یې ورکړی و یظهره علی الدین کله دې دپاره چې دغه دین او د هدایت د دنیا په هر دین باندې او په هر طریقه باندې دا دین غالب شي دا مغلوب پاتې نه شي د جومات په المارۍ کې پاتې نه شي د چا په کور کې په لایبرو کې پاتې نه وي په عملي ژوند کې د مسلمانانو دا غالب وي. اگر که مشرک به د دې خلاف کوي مشرکان به دا خبره بده ګڼي هلکه خپل جومات کې خپلې مسئلې کوي بهر هم سره څه کار دی الله فرمایي چې تاسو دین غالبوئ که نه نو بهر په کافرو به دا خبره بده ګڼي. که ته په خپل جومات کې والله یوسفو نه خفه کېږي هلکه خپل جومات کې مونځ اودس خبرې کوي دی که نه که ته به معاشره کې دغه دین غواړم ولو کره المشرکون قرآن بیا به د مشرک راپسې راپاسي به بېدینه به وایي سیکولر سړی دی لکه تا بهر کې سیاست کې څه کار دی چې بهر اسلام کې خپل جومات کې مونځ اودس کول هم سره بهر څه کار دی بهر دنیا پرېږده وه
قرآن شریف چې کله موږ مطالعه کوو کنه په دې خبرو پوهیږو. اوس هم دغه ماحول دی چې موږ دننه جومات کې څوک خبرې کوي والله څوک د غږ هم نه کوي. چې بهر دا معاشره چې وي کنه بیا خلک خفه کېږي چې هلکه بهر زم سره څه کار دی، خپل مونځ اودس کوي، خپل مسلې دې کوي. دا چې بهر معاشره به چیړو په دې کې انشاءالله. ځکه نبي علیه السلام دې دپاره راغلی دی د بهر معاشرې دا ټول هر رسم و رواج او بدعات او رسومات دا ټول به ختمول غواړي و دې په ځای باندې به د نبي علیه السلام د سیرت او دغه سنت او د هغه کردار او دغه دین او شریعت چې کوم راغلی دی هغه به بهر په معاشره کې عملا نافذ کول غواړي. دې دپاره راغلی دی په تش په جوماتونو کې د بیان د پانه راغلی چې استاد یې بېخمه زبردست تقریرونه وکړي او بل د خلک وایي چې واه واه ډېر مزدار تقریر وشولو او بهر معاشرې ته چې ورشي د دین نو هغه اثرات هم دی. الله فرمایي د پیغمبر د دین مقصد دا دی چې دا په ټولو ادیانو باندې غالب دین وګرځي. کوشش به کوو چې په خپل معاشرتي ژوند کې د دې دین باندې عمل وکړو، دا عملا په معاشره کې دا نافذ العمل کړو. نو الله پاک دې ماله هم صحیح نیت راکړي چې دا د نبي علیه السلام دا پاک سیرت په صحیح نیت باندې ولولو. الله پاک هم د هرې غلطۍ نه پکې بچ کړي او بدنیتۍ نه پکې هم الله تعالی بچ کړي او الله تعالی موږ په خپله زندګۍ کې د نبي علیه السلام په دې ښکلې سیرت باندې او په دې ښکلې د هغه په ښکلې اخلاقو باندې د هغه په ښه رویه باندې د هغه په ښه کردار باندې الله پاک موږ ته عمل را نصیب کړي. دا مې ګزارش به وي چې ناس ته پکار ده، زده کړه پکار ده او دا د زده کړې وخت او د عمل په نیت به انشاءالله تعالی وایو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.